کتل لکه د بیپ او بایومتریک ماشینونه، نو هغه ایکسپایر دي، د وخت نه تیر شوي دي. هغه چې ډیر کار وکړي نو خپل کار پرېږدي. لکه د نن ورځې صحنه وه چې د ورځې 1 بجه کې د موږ د بیپ او بایومتریک ماشینونو کار پرېښی، هیڅ کار یې نه کوو. نو هغې نه دا نقصان جوړیږي چې د ماشین کار پرېږدي، بیا چې څه اسناد په دې کې جمع شوي وي هغه هم ډیلیټ کیږي. نو د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کو او د بیپ او بایومتریک او نور ماشین آلات هم پوره کو، تر هغه وخته پورې د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکوي. ځکه موږ ته په ورځ کې د 15,000 نه تر 20,000 پورې مراجعین راځي او موږ ظرفیت صرف 3,000 نه تر 3,500 پورې ظرفیت لرو. نو موږ نشو کولای چې هغه مراجعین چې د شپې راغلي وي انتظار یې کړی وي، د ورځې هم انتظار وکړي او څو ورځې انتظار کړی وي او بیرته چې دی کورو ته ځي کارونه یې نه وي شوي. خو موږ مشکلات لرو، د موږ ماشین آلات زاړه دي، ایکسپایر دي. نو د دې لپاره چې د خلک ځورېدلي نه وي، تکلیف نه وي ورته رسېدلی، نو موږ فیصله وکړه د یو څو ورځې دپاره د پاسپورت ریاست په مرکز کې خپل کارونه وځنډول تر څو موږ د ماشین آلات غني کو او نوي ماشین آلات راوړو. نو بیا به چې څومره مراجعین موږ ته راځي د ډیرو مراجعینو کارونه به کیږي، چاته به مشکل نه جوړیږي او د ملت به نور نه ځوریږي. نو د مشرانو دا هدایت دی چې تر یو څو ورځو پورې د پاسپورت ریاست خپل کارونه بند کړي. ان شاء الله په راتلونکو څو ورځو کې به موږ د پاسپورت ریاست په مرکز کې بیرته خپل کارونه بیا پیل کړي. د ټولو مراجعینو نه خواست دی چې سر د سبا نه دی د یو څو ورځې دپاره د پاسپورت ریاست ته د پاسپورت د اخیستلو دپاره مراجعه نه کوي. او په ولایاتو کې د موږ کارونه جریان لري، د ولایاتو کې به کارونه کیږي، اسناد به دلته راځي، د موږ د چاپ ماشینونه روغ دي او هغو دپاره به پاسپورټونه چاپ کیږي، په ولایاتو کې به جریان لري.